السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په درود شریف سره الله تعالی د انسانانو مغفرت نصیب کړي. علامه سخاوي رحم الله کتاب کې القول البدیع کتاب کې لیکلي دي چې د بنی اسرائیلو کې یو کس ډیر زیات ګناهګار فاسق فاجر او ډیر ګناهونه وو، ډیر ګناهګار هر چا پیژندو چې دا ګناهګار کس دی. کله چې دا کس وفات شو نو د بنی اسرائیلو قوم چې کوم دی دا کس راواغستو په ډیران باندې لړکو په د باندې جنازه وغیره هیڅ ونه کړل. الله رب العزت موسی علیه السلام ته وحی وکړه، ای زما خوږه کلمه، ستا یو امتی دی، هغه ستا امتیانو په ډیران باندې غورځار کړی دی، دغه امتی خپل امت ته ووایه او دا امتی اوچت کړي دغه ډیران نه او په دغه جنازه پې وکړي او دفن یې کړي. نو همدغه رنګې موسی علیه السلام وکړل، لاړل هغه ډیران ته چې ورسېدل چې هغه لک یې وکتو، کس یې وکتو، هغه ډېر ګناهګار و، فاسق فاجر و. موسی علیه السلام پخپله هم پېژندو دا کس چې دا ګناهګار دی. موسی علیه السلام د خپل حکم تعمیل هماغسې کار وکړو څنګه الله رب العزت فرمایي چې دا کس اوچت کړئ او د جنازه او دفن یې وکړئ. هغې نه پس موسی علیه السلام الله رب العزت ته عرض وکړو، ای الله جل شانه، دا کس خو ما هم پېژندو، دا خو ډېر ګناهګار فاسق فاجر و، ډېر ګناهونه وو، دا تا څنګه وبخلو؟ موسی علیه السلام د الله تعالی نه تپوس کوي. الله تعالی ورته فرمایي چې دې بنده تورات یو ځل ختم کړو، تورات کتاب یې ختم کړو، هغې کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم مبارک راغو، د په هغې باندې درود شریف وویل. نو په هغه درود شریف په وجه باندې ما دا کس مغفرت نصیب کو، دا مې وبخلو او دله ما دومره اعزاز په دغه وجه باندې ورکړلو. الله تعالی دې موږ تاسو هم درود شریف ویونکو جوړ کړي. الله تعالی زموږ په ژبه باندې درود شریف هغه ډېر ویلو والا جوړه کړي. الله تعالی زموږ خولې او ژبې د غیبت او د بدو خبرو نه وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.